إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك او دی سوال کئی دتان اے نبی علیہ السلام عن المحیض وبارد حالت د حیض کی فبارد حالت د بیمارائی د بیبیانو کی قل ورطو نبی علیہ السلام هو اذن دا ضرر دے نقصان دے فاعتذل النساء تاسو ځان جداو ساتئ د بیبیانو نه فی المحیض په حالت د بیماری کې ولا تقربوهن او تاسو منځدې کیږئ هغې سره په خاص انداز کې حتی در دې پورې یطهرن چې هغې پاکې شي فاذا تطهرن هر کله چې هغې پاکې شي فاتوهن راتلل کوئ تاسو هغې سره من حیث پاغ طریقہ امرکم اللہ چی اللہ حکم کرے تاسو تا ان اللہ بیشک اللہ تعالی یحب التوابین اللہ مین ساتی توابین توبہ و باسن کو لرا رجوع کون کو لرا ویحب المتطہرین او اللہ مین کیا خلق سر چاہی زان دیر پاک ساتی شاید آیاتونو کے مسئلہ د نکاح ذکر شوا چې مجاهد یو علاقې ته لاړو او هلته هغه نکاح کوي نو چا سره به نکاح کوي اوس دې ځای کې نکاح نه پس کور والا سره په خاص انداز ملاویږي د هغې یو مسله ذکر کوي او مسله دا وه چې خصوصا په مدینه کې اهل کتاب یهودیان پاتې کېدل نو هغې به چې کله په بیبیانو باندې به بیماری رااله نو هغې به وله لکه د سارو جدا استبلې جوړې کړې نو په هغې کې به پاتې کېدل او خواته به ورسره نه تلل خبرې به یې نه کولې لکه څنګه د زناور حیثیت یې دقه حیثیت پې ورکول صحابو د دې تپوس وکړو ګورئ انسان الله د هغې جواب راولېږه الله تعالی چې دا کائنات کې دا انسانان پیدا کړي دي د دې د پیدایش یو بنیادی مقصد دی چې د الله عبادت او د الله معرفت دی او الله تعالی دو جنس دو قسمه انسانانو کې خلق وګرځول یو زنانه یو نارینه د زنانو د جسم مسائل ډول ډال دا جدا دي او د نارینه دا جدا دي او زنانه چې کله په هغه عمر ته ورسي چې په کوم عمر کې د بلوغ عمر نو الله تعالی په هغې باندې یو بیماري کیږي او هغه بیماری هغه بظاهر بیماری ده خو پای کې ډېر لوی حکمتونه پراته دي داسې حکمتونه یې سړی ورته حیران شي ګورم دغه بیماری دا چې کله ماشوم امید پیدا شي نو دغه وینه دا د هغه خوراک وګرځي په هغې باندې هغه په بطن کې چې دی نو هغه پای 9 میاشتې 10 میاشتې دا خوراک هغه طرف ته بیا ځي بیا چې کله پیدا شي نو عموما تک وینا د هغې نه چې دی نو پای جوړي هغه د ماشوم غذای نو دا الله تعالی په زنانو باندې یو وخت مقرر کړی دی نو اوس یهودیانو به افراط کو او عیسایانو باندې نور خلکو هغوی به تفرید کو هغوی به باغ نه ساته په دې کې نو مسلمانانو ځکه تپوس وکړو الله ورته فرمای دا بیماری چې کله راشي دا ضرر دی نو په دې حالت کې تاسو بیبیانو سره به خبرې کوئ کینئ به ورسره خو
د خاص انداز ملاقات چې د ښځې د خاوند دي هغه به نه قایمېږي. دا معنی ده د دو جهان سردار آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم با اعتکاف ته ناستو مسجد نبوی کې. الله دې موږ تاسو حرمینو ته بار بار بولي. د عائشې رضی الله تعالی عنها حجرات ته قبله خو داسې ده جوخته ده. نو نبی علیہ السلام به کله داسې وکړل چې د نبی علیہ السلام ویښتو کې به تیل لګولو، ویښته به منګوزولو، رسول الله زلفې وې. نبی علیہ السلام مسجد نبوي کې ناست دی، عائشہ بی خپله حجره کې ده. مثلا ماسخوتن د شپه ده، دا لایټینګ دا رڼا خو نه وي که نه، رسول الله سر داسې کړی دی او عائشې بی ورته ویښته منګز کړي دي. سره د عائشې بی رضی الله فرمایي عائشې بی چې په دغه ورځو کې په ما به بیماري وه او ما به د رسول الله په اعتکاف کې ما یې والا ویښته منګزول. یو ځل په یو وخت کې یو زنانه وه چې هغه فقهاو محدثینو لراله او هغه یې تپوس کو د مسلې، او مسله دا وه چې یاره که یو زنانه بیماره وي نو هغې زنانه به خلکو له دغه ورکول، مړو له به غسل ورکول. دا مړي له غسل ورکول د دې ډېر لوی اجر دی، لوی اجر دی. خو که یو سړی پې پیسې علي، پیسې پې هم اخیستی شي. او دوه اعمال داسې دي چې هغه د انسان کبیره او غټ ګناهونه لرې کوي او معاف کوي. چې ټول احادیث سړی وګوري که نه، دوه عمله داسې دي چې انسان کوي هسې کبیره ګناه غټ ګناه دا صرف په توبه معاف کېږي. په احادیثو کې دوه عملو متعلق راغلي دي چې دا ګناهونه غټ هم معاف کوي. یو د هغې نه څوک چې مړي ته غسل ورکوي، د څلوېښت غټ ګناهونه په دې معاف کېږي. او دویم عمل دا صلات تسبیح دي. صلات تسبیح دا جمعې پر ورځ اوږد لمونځ سړی کوي که نه، دې سره غټ ګناهونه الله تعالی معاف کوي. نور اعمال مزد دی، روجه ده، حج دی، زکات دی، دې سره سایر ګناهونه معاف کېږي خو غټ نه. د غټو متعلق صرف د دو اعمالو متعلق راغلی دی. نو هغې به مړو ته غسل ورکو. دا راله دې تپوس کو چې یاره کله زه زنانه یم او په مسلې کې ځان پویولو کې څه شرم او باک نشته دی، زه تاسو نه ځان پویوم، زه مړو له غسل ورکوم که زما بیماري زه غسل ورکولی شم. دا محدثین ورته وایي یاره موږ ته خو دا مسله څه اندازه نشته دی، چېرته په حدیث کې موږ داسې نه دي کتلي. آیا یو زنانه په بیماری کې مړي ته غسل ورکړی دی؟ نه دی ورکړی. او دغلته یو فقیه ناستو، یو امام ناستو، چې ناستو نو هغه وی چې ما سره د دې جواب شته او په حالت د بیماری کې دا غسل ورکولی شي. هلکه تا کوم ځای نه دا خبره معلومه کړه؟ ما د دې خبرې نه معلومه کړه چې رسول الله به معتکف او په جومات کې به ناست او مور د مؤمنانو به بیماره او هغې به ورته ویښته منګزول. نو په دې حالت کې نور هر قسمه نیکي عمل کولی شي. او په دې حالت کې زنانه جومات ته نشي راتلی، مسجد ته به نه راځي. دویم په دې حالت کې د قرآن مجید ته به لاس نه وړي، د قرآن مجید تلاوت به هم نه کوي. تلاوت صرف او صرف بعض ځای کې فقهاو صرف دا ویلي دي که نه، اوس یو استاد ای هغه سبق ښیي او د هغې نه مثلا یو زنانې سبق وایي، خو که ته دې کې وایې چې دی باندې بیماري راځي سبق به نه ښیي، نو دا خو په میاشت کې سبق نه وایي. کله به چې دی نو د استاد عذر وي، کله به د شاګرد عذر وي.
نو فقها وایي چې د هغې مسله داسې ده آیات به وای سبق به وای خو څنګه به یو به قرآن مجید ته لاس نه وړي که وړي نو په کپړه باندې داسې دویم ټکي به ماتوي مثلا داسې به نه وایي ویسألونک عن المحیض قل هو اذن داسې به نه وایي بلکې هر یو ټکي کې به سا ماتوي ویسألونک بیا وایي عن المحیض قل هو اذن یو ټکی په یو ټکی به سا ماتوي نو چې کله په هر ټکی باندې سا ماته شو که نه دا مستقل پوره آیات به نشي دا به یو ټکی شي او یو ټکی دا د هغه حکم نه وځي د قرآن مجید دا حکم نو دا ولا یو حیله فقها ورکړې ده نور په دې حالت کې په هغې باندې دا څیزونه بند دي هغه ورته وي چې دا عمل نور نیک عمل کولی شي ټیک ته دا څه اعمال دي چې دا نشي کولی بیا الله وایي چې کله دی پاکې شوي نو بیا تاسو دی سره ملاقات کولی شئ خو څنګه ملاقات حیث امرکم الله چې الله درته حکم کړی د الله حکم سره د دې نظام نه د کائنات آباد دی د دنیا د نسل الله چلی دا نه چې مقصد صرف خپل خواهش پوره کولی بلکې مقصد د الله رضا د ګناه نه بچ کېدل تقوا او نیک اولاد پکار دی چې دای حدیث کې نه راځي یو صحابي باندې اعتراض وکړ یو صحابي تپوس کوي یا رسول الله یو سړی خپل خواهش پوره کوي او دې معنی هم ته اجر ملاويږي ثواب ملاويږي نبی علیہ السلام ورته ستاسو خیال لے که دا خواهش د په غلط محل کې استعمالو نو دا د په کبیره کې مبتلا نه دی په ګناهګارې ده نه نو چې یو سړی په یو عمل باندې د کبیره او د ګناه نه بچ کیږي نو دا به نیکي ني الله ان الله يحب التوابین الله خلق خوښي چې الله ته رجوع کوي توبهګاری او ځان پاک ساتي نساؤکم بیویان استاسو حرس لکم زائد کروندی استاسو دے فاتورات للکوی حرسکم آزائد کروندی استاسو تا انا اشئتم کم طریقہ جستاسو خوخوی وقدمو اوڑان دی کوی لانفسکم دپار نفسن استاسو خنیت دا اولاد واتقوا اللہ یرید اللہ تعالیٰ وعلمو پوشی انکم بشکتاسو ملاقوه اتحاد ملاقوه ملاوی گئی بدی اللہ تعالی سرا وبشر المؤمنین اللہ وی زیر ورکا مومنانو تا اس اللہ فرمائی گورا سنگ پا ظاہری اسبابو کے اللہ تعالی دا پارا دا زراعت دا پارا دا ازمکی گرزولی دی و پا اغیمانی فصل چیدن اغتیاری گی ہم تک کرانگے دا نسل دا فصل دے دا پارا اللہ تاسو دا پارا دا بیبیانی گرزولی دی آنو تاسو جی دی سر رازی نخپل نیک نیت پکوئی او آغا نیت آبسی دا نیک اولاد بھئی بیا اللہ وی گوڑا واتقوا اللہ اللہ نو یری گئی اسنا چی صرف پل خواہشات پورا کولو پسے ہو لگئی چی خواہشات پورا کولو پسے ہو لگئی آخرت دا نئیر شی اللہ دا نئیر شی نا انکم ملاقوه اللہ سربا ملاوی گئی اللہ سربا زی پیدا جو ہوا ہے وہی ایک روز مرے گا جب احمد مرسل نہ رہا کون رہے گا کہ دنیا کے سکھ پاتے کی دل دو جہان سردار و پاتے شیو اب پاتے نشو ہے سکھ پاتے نشی طول بزو اصل مقصد پا ہر عمل کی دادا اللہ رضا پکار دا وبشر المؤمنین ولا تجعل اللہ مگر دوی اللہ تعالی لرا عرضتاً ٹکائی لئیمانکم دا پار دا قسم انستاسو ان تبرو دا جتاسو بنیکی نکوئی وتتقو تقواب نکوئی وتصلحو اصلاح نکوئی بین الناس پما بین دا خلقو کے واللہ اللہ تعالی سمیعن پورا پورا اوریدن کے علیم پورا پورا عالم دے اس مسئلہ دا نکاح دا وعدہ دا میاس پاکی مسئلہ دا قسم رالا ولی رالا کلا کلا دا سی چلوشی دا خزی او دا خاون پخپل مابین کے ناچاکی راشی خفگان راشی
خزه ځان لذت والی او خاون ځان لذت والی. خزه وای قسم دې که ما دا کار وکړ، خدای شته که ما ډوډۍ پخه کړه، خدای شته که دا پلان کې کار مې وکړ. دارنګې خاون که ته قسم خدای شته که ته زما خپلې مور کور کره لاړې یا ته زما خپل پلار سره ملاو شي. ګوره د خاون ځان له یوه اتارټي ده او د ښځې ځان له یوه اتارټي ده. خاون ته دا اجازت نشته دی او نه ښځې ته دا اجازت شته چې ښځه خاون به دې مجبوره کړي چې ته صله رحمي پرېږده. ګوره څنګه به دې خاون باندې د خپل مور او پلار حق دی او دقه رنګې به دې ښځې باندې د خپل مور او پلار حق دی. که نه د خاون دا مور او پلار دی او د ښځې دا مور او پلار دي اخره دي. نو د دواړو خپل خپل حقوق دي. نو شریعت وایي ته به داسې کار نه کوې چې په هغې کې د حقوقو استحصال وشي. نو ته به څه کې ښځې ته وایي ته دا قسم مه خوره چې زه به نیکي نه کوم، او خاوند ته وایي ته دا قسمونه مه خوره چې الله د خپل قسمونو لپاره ټکای ګرځولی دی. ان تبرو نیکی به نه کوئ، تقوا به نه کوئ، وتصلحوا بین الناس. چونکه مسئله د قسم راغله، د قسم یو مسئله ورسره مخکې بل آیات کې ذکر کوي. لا یواخذکم الله، نه نیسي تاسو لره الله تعالی باللغو، په هغه لغو کې هغه چې ستاسو په ژبه باندې راتلونکي وي بار بار فی ایمانکم، په قسمونو ستاسو کې. ولكن يؤاخذكم، لیکن نیسي الله تعالی تاسو بما په هغه څیز باندې کسبت قلوبکم چې کس کوي په هغې باندې زړونه ستاسو. والله الله تعالی غفور ډېر بخونکی، حلیم ډېر بردبار دی. اوس الله دې د قسم مسله ذکر کړه. یو سړی چې قسم خوري که نه، دا قسم په درې قسمه علما وایي. یو ته یمین قسم ته، یو ته یمین غموس وایي. یمین غموس نه معنا دا غوپې وایي. دا قسمونه چې کوم سړی خوري دی و جهنم کې اور کې غوپې وایي. دا کم قسمي د ته ښه پته چې د دروغجن یم. دا خبره داسې نه ده، داسې ده د ډوډۍ خوړی دی قسم دی که ما ډوډۍ خوړلی، دی یو کار کړی دی قسم دی که ما دا کار کړی، او ښه د کس دی خوري، دا یمین غموس دی. دویم دی یمین منعقد. یمین منعقد دا دی چې په آینده یو دی وایي زه به دا کار نه کوم، قسم دی که دا کار ما وکړو. کاکا راځي ورته وایي راځه ډوډۍ خورئ، خدای شته که خولې له مې ډوډۍ وړله، بیا کیني د دوه ډوډو نه اورې پورې ونیسي. دې ته وایي یمین منعقد. او چې کم سړی دا کم دی هغه یمین لغوه دی. یمین لغوه دا دی ده مثلا یو کار کړی دی خو د خپل سوچ دا دی چې ما نه دی کړی، دی کس نه کوي، د ده په ماغزو کې دا راځي، د په هغې قسم وخوړ. اوس په دې دی ګناهګار نه دی، زړه کې خو دی رښتونی دی که نه. اوس دا قسم په دې نه راټینګېږي. خو صیبه که یمین منعقد دی او که غموس دی او که لغوه دی، نو قسم یو ښه نه دی. ولې روایت کې راځي چې کوم سړی قسم خوري په رښتیا د دې سړي رزق به تنګي، او چې کوم سړی قسم خوري په دروغه د ده به قبر تنګي. خپلو کشرانو له دا تربیت ورکول پکار دي. بعضې ټایم زموږ دا ماشومان دي دا کشران لبې کوي، موږ به خپله چې کرکټه لبې به هم کولې آوټ شي، که ټچ شي کیچ وځي هغه وایي آوټ دی، قسم دی که ټچ شوی نه 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 دې بیټ چاله نه ورکوي، بس بیټ یې نیسلې منډې وایي قسم خوري. دا ماشومان د دې نه منع کول پکار دي، او خپل هم د عادت پکار دی. اصل کې د عادت ماشومان زموږ نه اړي، موږ چونکې قسم خورو هغه یې زموږ نه زده کړي. لہذا د قسمونو نه ځان ساتل پکار دي. قسمونه نه په رښتیا ښه دي او نه په دروغ ښه دي. الله یو الله غفور حلیم، الله ډېر بخښونکی بردبار دی چې د ځان نه قسمونه خوري، د دروغ غږ درته نه کوي. دا د الله نرمي ده، د الله به برابر کړي وایي ښه بس. ويسألونك دي سوال کوي د تا نه نبی علیہ السلام عن المحیط،
فبارد بیماری د بیبیانو کی قل وتو نبی علیہ السلام هو اذن دا ضرر دے فاعتدل النساء زانو سادی د بیبیانو فی المحید په حالت د بیماری کی ولا تقربون منزی کی گئی سر حتی دردی پریت ہورنا چغی پاکی شی فاذا تطهرنا ہر کل چای پاکی جن فاتو ان راتل کوي سرا من حيث پاغ طریقہ مانے امرکم اللہ حکم کرے تاسو تداغی ان اللہ بشک اللہ تعالی يحب التوابین اللہ من ساتي آغا خلق سرچ جو دیر توبہ و باز ويحب المتطهرین اللہ من ساتي آغا خلق سرچ زان پاک ساتي نساؤکم بیبیان استازو حرس لکم زائد کروندی دے لکم تاو دا پارا فاتورات للکوی حرسکم زائد کروندی استازو انا شئتم سنگ طریقہ مانی جستازو خوخی وقدموا اڑوان دی کئی خنیت لانفسکم دا پارا زان نخپل واتقوا اللہ یرگد اللہ تعالی نوالم پوشی انکم بجگتازو ملاکم وجدی اللہ تعالی سرا وبشر المؤمنین اللہ زیر ورکا مومنانتا ولا تجعل اللہ مگر اللہ تعالی لرا عرضتاً ٹکائی لأیمانکم دا پادا قسم استاذ انت بردا جتاز بنی کی نکوی وتتقوا تقوا بنکوی وتصلح اصلاح بنکوی بین الناس ما بین خلقوں کے واللہ اللہ تعالی سمیع پورا پورا اوریدن کے علیم پورا پورا عالم دے لا یؤاخذکم اللہ او ننی سی تاسو لرا اللہ تعالی باللغو اغفی بیہود فی ایمانکم پا قسم استاذ کے ولیکن یؤاخذکم لیکن نسی اللہ تعالی تاسو لرا بما فاسد مانے کسبت کس کرے قلوبکم سن استاذو واللہ اللہ تعالی غفور دیر بخون کے حلیم دیر بربار دے الحمدللہ رب العالمین کریم خدا تزمون راضی شی اللہ زمین طول پال رسمو کی کریم خدا تکفیرات مات کے اللہ کامل ایمان کامل رضا کامل تقوارا کے اللہ متقبل قربت قبل معرفت قبل عظمت را کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل شفاعت النصیب کے اللہ دا نبی علیہ السلام دا مبارک و راسم دا خوض کوثر و نصیب کی حرمین شریف ارتبار بار دا حاضرہ توفیق را کے اللہ من طولو نا ہر آغا کار والے خدای پا کم کار چی راضی کی گی کریم خدای پا کم کارون چی ناراض کی غی سرزمون نفرت پیدا کی تمام امت مسلمہ پال مال رحم کی زمین دا درد سمر و شرکا دی اللہ طول دا دارین خوشحالہ ور کی اللہ دا طول زنی دا قرآن مجید علوم تکولاو کی اللہ دا شیخ صفت عمر کے برکت واچے کامل صحت و دا عافیت و دا برکت جوند نصیب کی اللہ دا دارالعلوم دا خانقاہ سمرا ان کے دن آغا منصوبی دی اللہ پا احسن طریقے سر اللہ آغا تکمیل طورہ سے آئی کہ من سر اخبر غیبی امداد شامل حال کے اللہ پاگے کہ من سر اخبر لطف خفی شامل حال کے لمن طول نرازی شی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمة الله.